او تر اوسه هم څه وکړل چې رحمل خان یو لیټر جاري کړی الله خان ور داسې ده چې دا کوم صورتحال دی نو په دې صورتحال کې یو د موجوده وخت دا د خوشحالۍ خبره چې مونږ د یونین رونو سره ملاویږو دوی چونکې نو سرال نو مونږ دلته راغلی یو په یو غرض باندې چې مونږ دلته نن ناس یو مونږ د یونین د ملګرو په دغه باندې مرسته باندې لکه دا دوی مونږ سره په دې ځای کې سوځي په دې کم حالات چې دي دوی دلته کورونه دي دوی دلته ژوند کوي نو مونږ اکسین صاحب راغلی چې اکسین صاحب دا کم حالات روان دي 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे 22 घंटे پورې زمونږ د 400 د فیډر لوډ شیډینګ رسیدلی دی مونږ اورال دا خبره کوو اکسین صاحب یې مال درخواست راکې مونږ چې زمونږ مشر درخواست ورکړی مونږ دا درخواست پیروي لراغلی یو تاسو بیا د سورج مخ کې احمد خان چیف ته لیټرز کړو چې را 400 چې دا کم صورتحال دی نو په دې باندې غور وکړه او دغه د عوامو له ریلیف ورکړه په لوډ شیډینګ کې نو دغه د پیروي لپاره موږ راغلی یو موږ دې سره ناست یو او در هغه پورې به ناست یو چې د موږ له حل نه راکړی ځکه چې کومه ګنټه د لوډ شیډینګ ګنټه وي هغه لوډ شیډینګ وشي بیا چې ګنټه بعد بجلی راشي نو هغه 60 منټ کې هر منټ بعد او دا بیګا خو صرف د ستور هغه پړق پړقو نو دا دغه د وجنه د عوام جون د عوام روزګار د امن او امان صورتحال ځکه چې دا بجلی نه بیا اکثر زمونږ د ډیرو فیډرونه د شپې های ګریډ تارونه ملاړ شي نو د دې شزونو لپاره موږ راغلی یو چې موږ نور نه منو د عوام د سره نور نه مني موږ د دې ټول 400 د عوامو نمایندګي کوو د عوامي نشل پارټۍ طرف نه راغلی یو دلته ناس یو البزو چې موږ لنن اکسین صاحب سهل راکی زمونږ دا پروګرام دی موږ به دې نه بعد ډي سي صاحب لمرزو موږ ډي پی او لمرزو موږ دا ارسه د ټول مشرانو په نوټس کې د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن په نوټس کې براولو چې موږ رالو موږ دې سره کې ناسو موږ لدنن حل راکی کنه نه حل رانه ک سبا بلورز بیا موږ خپل د پټه طرف نه مشرانو په دغه باندې لا عمل ورکو هغه لا عمل و بیا تر هغه پوری چې تر سو پورې موږ نن سهال یو نړو بیا موږ په سړک باندې دا حل الو اشه زه بیا پوښتنه کوم عوامي نشل پارټي یقینا ټیک ټاک والا یا هغه نه عملی کار چې د قام مسله حل شي خو تاسو اکسین صاحب خبرې ورې 67% چې ملازمین په یو محکمه کې کم نو د حکومت د دې امنیګانو د لسکال چې کم دور تیر شو بیا دا کم لاس چې روان دي د ته لینونه دي دلته کې چې زور راشي یا بل په یو سرکار دغه باندې چاپو والا نو بیا دوی له سکیورټي نه ورکولا نو اصل د دوی د مسلو ته څنګه ګوري دا ما جوړوي چې د یونین رونه غالل دا زمونږ محکمه ده زمونږ رونه دي مونږ د ټولو نه اول چې د محکمې ضرورت یې پوره شي مونږ ته بجلی راځي مونږ که د دې ملازمین کم دي نو د هغې مطالبه د منسټر صاحب نم کو مونږ د وزیر اعظم نم کو مونږ د چیف نم کو د ټولو نه دا مطالبه کو چې دوی سره دې ته مونږ ټلیفون که زمونږ لینک شوی دوی سره ډیزل نی دوی سره ګاډي نی نو مونږ د دې هر څه د پاره نن راوتیو دا مسله باندې حل کیږي چې د دې مسلې حل شو زمونږ مسلې حل شي هغه به داسې وي چې دوی ته سټاف برابر کی خو زه یو خبره کوم اکسین صاحب ناستې اکسین صاحب زمونږ ذمہوار دی سټاف نشته ولې نشته ریکوري نشته ولې نشته دا د ذمہواری دی په دا کوي د ګیس منګ نن راوتیو منګ به الګ کورونو ته زو د مشرانو د تنظیمي ملګرو د ټولو دا تهیه کړی دا چې منګه که د ګیس مسله ده او که د بجلی مسله ده دا به منګ نن حل کوو ګنې منګ کورونو ته نه ځو اطمینان بخش جواب دا مشران راکوي منګه دا ما چوکې زه بار بار وایم نو د یونین ملګرو ته مې چې په دې سیستم کې زمونږ د کولو سوینو موږ خپل مشر ته وایو زوبه ولا ستاسو هغه پروګرام بولوړو تاسو به سره کینو چې تاسو برس وینا کول نه به زمونږ مشر کوي موږ د مقام روان دي بل مقام دي لپاره مثلا یعنی موږ هغه چې راځي نو چې څوک راولي زمونږ دې ځکه د پی ایم ال ان چې کوم ځلي صدر دی همایون شاه کاکا خیل موږ سره په هر موقع باندې ولاړ دی چې کوم ځای کې سي هغه بره وینا سي نو موږ سره هغه په دې کې مرسته کوي چې راځي شل ځله دې راشي خو زه وایم چې اکسین صاحب ته ما دا خبر وکړه که دغه شانتیالي نو بیا به موږ د احتجاج هم هغه ورځې ته وکړو موږ ټسل ناخلو موږ 400 په امن ساتل غواړو خو چې موږ 400 کې موږ ته سہولیات دي موږ ته ګیس دي موږ ته بجلی دي
نو موږ اکسین صاحب ته وویل ټول ذمهواري به بیا ستا په سر وي. صحیح ګرانو کتونکو دا د عوامي نیشنل پارټۍ ضلعي جنرال سیکرټري تحصیل صدر ګوهر حبیب صاحب سره به خبرې اترې کوو. دا دوی چې کومه خبره کوي دلته هر سړی وایي وفاق وفاق وفاق، خو د دې خلکو ذهن دا کار نه کوي چېرې ایمنیګانو څه کار دی، ایمنیګان به د وفاق ته خبره نه وړي. خو به هر حال دا کومه خبره چې وکړه من مقام را روان دی چې ده ته دا لاره نه بنده کړې بل خلې شته دی نه. ګورب صاحب څه به وایې؟ نو الف خان ورور ستا ډېره مهرباني چې دلته رالې. مونږ خو اوسه پورې لکه دا څومره وخت چې تېر شو نو مونږ هم دې کوشش کوو بار بار راځو. زمونږ دا خوښه نه چې مونږ روزانه اکسین صاحب تنګو یا د خپل کار نه وباسو، خو وروره مونږ هم نور تنګ شو. عوام چې کوم دي ټیک شو، زما به هم ګزاره کېږي، زما د بل ملګري به هم ګزاره کېږي، ځان ته به یې سولر هم لګوري، ځان ته به یې د شپې انتظام هم ټیک کړي. خو عوام چې کوم دي د دې 400 خلک چې کوم دي هغه اوس وځېدل، نور بل څه آپشن مونږ سره پاتې نه شو. مونږ چې پرون هم په دې باندې خبرې کولې نو مونږ وایو چې ډایرکټ احتجاج لزو، خو بیا دې څه مشرانو ملګرو وویل چې نه خیر دی راځئ اول ورسره کینو. مونږ رالو اکسین صاحب سره هم خبرې وکړې. اکسین صاحب زمونږ رور دی، مونږ دا نه وایو، خو مونږ دا وایو چې یار یو طریقه خو جوړه کړئ. مونږ په جمع کې راغلي یو، په جمع کې مونږ سره دا اکسین صاحب ناست دی، دا خبره شوې وه چې اوس راسره ګزاره وکړئ جمع دی په اوړي کې به چې کوم دی تاسو ته 12 ګنټې شي. مونږ دغې خواست له راغلي یو چې خدای ته وګورئ ډېر بد حال دی، نه په کورونو کې اوبه شته، نه بجلي شته، ماشومان وسوځېدل، زنانه وسوځېدې، نه ګیس شته، هر څه یو دا 400 اډو داسې پرته ده بې موره بې پلاره چې د دې نه څوک نماینده شته، د دې نه څوک امینے شته، نه څوک امپی شته، نه څوک غم کوي. مونږ خو تاسو وګورئ دا 14 کال دی، خو مونږ دا نه وایو چې یاره زمونږ سره په لاسو کې څه نشته. عوامي نیشنل پارټي یو قوت دی، مخکې هم دا شوي دي. تاسو د اکسین صاحب نه د فیډرو خبره وکړئ، راځئ دا څونه فیډر چې راغلي دې کې دي وګوري په دې 14 کالو کې چې ایمل خان څوک فیډر دې 400 له راوړي. دوی دې ماته بیا خپله کارکردګي وښیي څوک چې په حکومت کې دي. مونږ نور تنګ شو، چې وایي تنګ شي په جنګ شي که څه، نو مونږه ښه په رضا سلا اکسین صاحب له هم راغلي یو، د دې ځای نه پاسو د ګیس چې کوم مشر دی د 400 هغه له هم ورځو، د هغې نه پس بیا مونږ ډي سي صاحب له ورځو. مونږ اول سوال کوو، منت کوو چې په دې خلکو باندې رحم وکړئ، کرم پې وکړئ. دا هم زمونږ خپل وروڼه دي، دا زمونږ ټوله یو 400 ده، دا که دا یونین والا هم ولاړ دي دا هم ټول د دې 400 دي. نو مونږ وایو چې دې کې د پاټو خبره نشته، دا د عوامو خبره ده. پکار ده چې هر یو سړی روزي. اول خو مونږ په دې تمه یو چې اکسین صاحب څنګه رابطې وکړې نو مونږ مطمئن یو چې یاره دې به مونږ له نن د دې څه حل راوباسي، که نی نو مونږ تنګ شو. مونږ به ډي سي صاحب ته وایو چې بیا به مونږ نه دا ګیله نه کوې، که نی که بیا په دې شوه دا تاسو چې څنګه وویې څوک را روان دی او په کومه ورځ را روان دی او دا د هر څه نه هر څوک خبر دي. همدغه خلک دي د چا په لاس کې چې اختیار دی، کا په وفاق کې ناست دي، کا په دې صوبه کې ناست دي. خو که مونږ هم تنګ شو نو مونږ به هر حده پورې ځو، بیا به مونږ نه څوک دا ګیله نه کوي چې دا روډ یې بند کړه. دا عوامي نیشنل پارټۍ سره دا قوت شته چې که مونږ غواړو د دې 400 چوک نه ګیر چاپېره ودرېږئ چې څومره روډونه دي یو به هم رانه کخېرې څوک کولو نه کي. خو که کله په دې شو ګوهرحبیب صاحب ماضي کې داسې هم شوي دي که نه، سیاست د خدمت نوم دی، داسې کوم لاسس چې روان دی وابدې ته پیسې جمع کړي هم دي سیاسي مشرانو، هغه ولي باغ او مشرپو خانم. اوس زه دا پوښتنه کوم چې دلته کې دا کوم لاسز روان دی او دا کوم حالات دي، نو لکه دې وخت کې دغه هغه هلته هم د سیاست چې کوم دی نو دغه شي چې بلته یې وابډې والا راولي هم دا سیاسي خلک راځي. بالکل دغه په دې کې موږ د اکسین صاحب ملګري دا شهزاد صاحب هم د لومبۍ چې سار نه موږ راغلي هم دغه یو خبره کوو چې رورا که تا سره د سټاف کمې دی بالکل موږ ستاسو په وساطت باندې صوبایي حکومت ته هم وایو، مرکزي حکومت ته هم وایو چې 400 کې اکسین صاحب څنګه وویې چې 67% ما سره د سټاف کمې دی. پکار ده چې سټاف برابر شي که نه، دا خو د اکسین صاحب دغه نه، دا خو د مشرانو د بره نه کار دی. دغه د ایمنیګان وي دي دلته ایمنې تاسو هم د دې ځای موږ هم د دې ځای یو، زموږ د 400 دوه ایمنیګان دي. تاسو ماته ووایئ فضل خان د دې 400 دا په دویم ځل ایمنی دی، اجره بنده ده، کار روزګار نشته، ترانسفارمر نشته، لار نشته، بل څه نشته. چا لیدلی ده چې هغه هم خدای له راغلی دی یا دغه بل ایمنی چې کوم دی نو کوم دی، که ایمنی دی او که امپی دی خپلو
مزو کې دي، څوک معاوني خصوصي شو، څوک منسټر شو، وروره بس دغه یو حال ناپرسان دي، تشې پیسې دي او دا خلک دی وابډا یو ګیس کې کمیشن نشته، نو دې ته بعضې سیاسي پارټۍ چې کوم دي توجه نه ورکوي او 14 کال یو لوی خزان ډېر. ته راغلی. نو دا ټرانسفارمر یې خو لګوي، دا ټرانسفارمر یې ولې څوک ورکوي؟ پکار چې دا د لاسسته دا حکومت چې کوم دی بالکل پکار ده. خو بیا هم تاسو ته زه یو خبره کوم، الف خان وروره تاسو هم د دې 400 موږ هم یو، تاسو وګورئ ټرانسفارمر د روزانه په بنیاد، د روزانه موږ دا ویلي نه چې لکه موږ سره جوړ اختیار لاس کې نشته، د روزانه په بنیاد به عوامي نېشنل پارټۍ ورکران لګي او تاسو ګورئ په دې غونډه ضلع کې د ورځې په حساب باندې 4 او 15 او 6 ټرانسفارمر موږ دغه کوو. د چا چې کار دی هغه نشته، نو تاسو ته چا نه وکړو، خو دوی له پکار دي، اغوی له پکار دي دلته چې څوک په اختیار کې دي چې د خپل مشران رونیسي، چې څوک په دې غم کوي. مونږ خو دې په 400 مونږ پړو، مونږ خو به کوو او دا پیره به صحیح کوو، یو طرف ته کوو به ډي سي صاحب لم دې باره کې ورځو چې خدای ته وګوره او 400 په یو ممایره هم صحیح سات بس مشرانو خبرې وکړي او دې کې سم نه وایو، مشران بس مونږ ته دغه نشته چې خبرو ګرانو کتونکو خبرې اترې به د نورو خلکو سره کوم، خو زه په دې موقع د عوامي نېشنل پارټۍ نه دا غوښتنه کوم د خلکو درنه تمه ده چې دا کومې ډېر بېروزګاره خلک دلته ګرځي چې دا 1080 ملازمین کمې دي، په دې د دې ضلعې برتي چې وشي نو دا کریډ به هم تاسو ته ځي. او ایمل خان نه مختره کړو چې په سینټ کې په دې خبرو که چې 1080 ملازمین موږ له روزګار هم پکار دی، بیا چې کم دی دا کم لاسز روان دی نو د هغه نه تمه ده، بل چا د ویلي نه شو کنه، نو د څه شته دی نه په دې ځای کې دغه شو. خو چې دغه وزیر اعظم ته ووایي چې هلته کم لاسز دی دې دپاره یا سبسډي ورکړي یا چې کم دی نو دې دپاره فنډینګ وکړي. دلته کې دا ګوهرب صاحب او شهزاد صاحب خبر چې خلک اوس مخکې د نورو ملګرو سره خبرې کوو زموږ سره